د شام وروره د کباب واخله الله به خیر کړي. نه خورم علي خانه بس یاره کبابو ته مېړه نه کېږي. ما نه زما ورور خفه دی. زه په دې کباب باندې اوس وکم نه لګي را باندې علي خانه دا یو کباب. د شام وروره ته دا کباب خوره زه په نیت به ځم او زه درته خبره کوم. نه یې خورم چې کله زما ورور راشي که نه نو هله بیا خورم. ته کښېنه زه ورته خو سوال جواب کوم. ته کښېنه ورور جانه داسې کار وکړه سلمان ته رینګ وکړه چې دلته راشي هغه ورور ډېر زیات خفه دی روټۍ هم نه خوري. ته د موږ سره په دې معامله کې څه هیلپ وکړه. زه ورته رینګ کوم. رینګ چې یار یاره په خدای به شي او په تا به شي څه طریقه وکړه سړی راوله دا روغ یې وکړو الله به هم راضا شي دا دواړه وروڼه په خپلو کې یو ځای هم شي. زه سټپ کوم. رضا خانه راشه دې خوا. رضا خانه لاړ شه زمونږ حجرې ته او سلمان به هملته کېږي. هغه ته ووایه هغه دې غواړي چې راشه او قرآن یې د هغه د نه ګورې خفه کېږي. ها صحیح ده که نه؟ لاړ شه ورپسې. زه ته کښېنه وروره زه درځم. ها زه صحیح راځه. تاسو بسم الله کې روټۍ وخورئ او خفه کېږه مه. هغه پسې ما کس لېږلی دی دا کباب ته نه یخېږي. هغه به اوس راشي درن ساعت کې. ها هله به خورم چې کله زما ورور دلته کې راشي. ما نه غلطي شوې ده زه باید ډېر ښکېمان یم. وروره ما خو په ده باندې ډېر کوشش وکړو خو چې نه خوري څه ورسره وکړم. هغه مشرانو متل کړی دی وایي چې نه ځي نو پشه یې کړه او چې نه خوري نو څه ورسره وکړم. ما کس لېږلی دی لږ وخت کې به راورسي. دا صحیح ده چې دی نه خورو زه به یې څه وخورم. دی کړی ناکام دی نو تاسو ډېره مهرباني موږ دلته انتظار کوو. ستاسو خوښه ده نو نیمه ګنډه بعد فرحان لالا تا ما به سوال جواب وکړو. او که نه یار ته چېرته لاړې؟ داسې خو ګوره څوک نه کوي چې مشران ناست وو او ته لاړې. فرحان لالا زما زړه نه غواړي چې زه د سره خبرې وکړم. د ده لاس زما د زړه زخمي دی. سلمانه بچیا خو غر دی نو په سر یې لار شته او چې سړی مړي موکي که نه اخري هم خبرو ته کښېني. سلمانه بچیا دونه عزت مه کوه چې زه راته څه ویمه نو راځه ما سره. لالا ستا په ما ډېر غټ احسان دی. زه ستا خبرې هېڅکله هم نشم غورځولی. اځه صحیح ده زه چې زو راځه خو چې زه څه ویم که نه ابه منې. ها او ستا د ښې دپاره یې. صحیح ده. دا د رامې وسته ده اوس خو روټۍ وخوره که نه. هله به دا روټۍ خورم چې ته د سره زما روغ وکړې. زه الله دې خیر وکړي انشاءالله کوشش به وکړو. ښه سلمانه ته کښېنه. سلمان دی سلمانه زه شروع کې بسم الله کې بیا ګپ لګو. ها سلمانه وله تاسو روټۍ خورئ. ښه ځان ته ناست یم. صحیح ده وروره څو روپۍ شو زموږ؟ نه نه نن بیل نشته دی. نن بیل زما له طرف نه دی او الله دې ستاسو په دې روولۍ کې خیر راولي. سلمانه بچیا تر اوسه راځه دلته کسټمر دی پار خبره کوم. سلمانه او رضا خان یو درې څلور کرسۍ راواله. تاسو دواړه وروڼه راشئ دلته کښېنئ. ته دلته کښېنه وروره. داسې څه ظلم دې کړی دی یار چې دا روز نه خفه لاړو تښتېدو. ما اوس نه دي ویلي خو کور دی خیر به لوښي به یې کړنګا کوي. وروره زه خو هسې د کوره نیم راودې که نه. ته اوس ستا د کور والا په ما ظلمونه کړل ځکه دننه راووتم. ستا خو به هم خیر دی مشر رور مې ستا به برداشت کړم خو ستا د کور والا خو بېزتي خو نشم برداشت کولی که نه. چې تا سره جګړه کړې ده که نه په کومه ورځ ته د کوره راوتې نو هغه هم ما مور کړلې کړې ده. نیلي خان نه تپوس او سلمانه دا خبره صحیح ده. اوس موږ دا کوشش کړله چې هغه م خپل کور ته راولو تا ما خپل کور ته بوځو. سلمانه بچیا دا سړی خبره بالکل صحیح کوي. داسې به وکړو چې ستاسو دواړو به روغ وکړو. سلمانه بچیا غوښه چې څومره مو سوځي که نه د سابو نه ښه وي. او زما یو خبره واوره رور وي ګورې. ها رور چې کوم دی د ښې لاس وي. ما دا چې لګیو نو ستاسو ښې دپاره لګیو. سلمانه بچیا مهرباني وکړه او یو بل سره روغه وکړې. لالا زه خو دې نه هم نوم خبره چې ده زما په سر خپل کور والا کور نه شړلې ده. سلمانه ما هغې سره شرط ایښی دی چې هله به دې کور ته راولمه چې کله سلمان راولمه ته یې زما غوندې خدمت وکړې او که دې ځلې مې سلام وکړو که نه نو ما ورته ویلي دي چې په زندګۍ به دې دې کور ته رانولمه. نه لالا هغه هم زما مشران دادا خو هغه به زما بېزتي کوله ځکه چې خفه شوم دا کور راوتی وم. هغه ما پوهې کړې ده ته پرېږده دا نفرتونه او راځه چې یو شو. پاسې دواړه ورغاړو زیشا بې نه رانوله.